نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. بسم الله الرحمن الرحیم. یو ملګری تاسو کو چې په دې بعضو اخبارونو کې د قران کریم یا د احادیث مبارکه او الفاظ لیکل شوي. داسې قسم اخبارات به او د سره غستل جایز دی او کنه، ځکه قران کریم له به او د سره ګوته وړل جایز نه دی. لا يمسه الا المطهرون. نو کوم اخبارونو کې چې د قران کریم آیاتونه لیکل شوي نو د له به او د سره ګوته وړي شي او کنه. علامه شامل کلی دی ويحرم به ای بالاکبر وبالاصغر مس مصحف ای ما فيه آیه كدرهم وجدار لكن لا يحرم في غير المصحف الا المكتوب ای موضع الكتابه وقيد بالآية لأنه لو كتب ما دونها لا يكره مسه. د اخبار په کومه حصہ باندې چې د قران کریم آیاتونه مبارکه لیکل شوي نو دک حصے لا به او د سګوته وړل جایز نه دي. د دک حصے نه علاوه چې نور څومره اخبار دي کم ځای کې چې د قران آیات نه دي لیکل شوي نو دک حصو لا بیا به او د سهم غوته وړي شي راغستې شي. البته زمون فقهاو یو قول ذکر کړی دی کو یو آیات یو کلمه د شپږ حروف علاوه صرف شپږ حروف پکې لیکل شوی د قران کریم د آیات یو ټوکړه لیکل شوی و چې په شپږ حروف مشتمل و نو بیا دسې وړوکې قسم کلمې ته بغیر د اودس نه هم د ګوتې وړلو گنجائش ته، ولیکن بهتر دادی چې به اودس د ولګوتې یو نړل شي. د غونډو نه هم خبره ده چې په اخباراتو کې د قران کریم آیاتونه یا د احادیث مبارکو کلمات اون لیکل شي نو دا بهتره ده. ځکه هم دک اخبارونه چې کله پړو کړي شي نو روټو والا پکې خلکو ته روټي ورکي، چپس والا پکې خلکو ته چپس ورکي، نینو والا پکې خلکو ته نینې ورکي، مختلف قسم کاروبارونو والا هم دک اخبارات استعمالي او د کې د قران کریم آیاتونه وي. د کشان کله چې دا اخبار پړو شي دا غینه پس د دې څخه خاص ځای نه دا بیا لړ کړی شي، کله ډیسبینونو کې پراتی کله بار غندونو کې پراتی نو انتهایی د بی ادبی خبره ده. نو بهتره ده چې په اخباراتو کې دی د قران کریم آیاتونه او د حدیث مبارک الفاظ دی اون لیکل شي نو د کې کمال احتیاط دی. السلام.